نن پاکستان ته تاسو د اسلام لارې ولې باندې کړي؟ نن اهل اسلام خلق تاسو د پاکستان د ریاست سټیټ اف پاکستان د منافق او مکار سسٹم و نظام سیکولر نظام او د لیډرشپ نه تپوس کوم، تاسو په پارلیمنت کې د عوامو دومره ذهنسازي ولې وکړه؟ د موبایل میډیا او د نیټ جیو ایر وائی ټي وي حمیدالحق ته خو نه کولاویږي، خو یو سیکولر سیاستدان په تقریر چې غول غوشیان څه دوړی هغه قوم ته نشر کوي. قوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں بہنوں بیٹیوں بچوں کی کہ خالص سیکولر ہو جائیں اور یورپ اور لندن امریکہ کے مطابق پاکستانی قوم بنے تاکہ دینی مدارس کا سسٹم بند ہو جائے، تاکہ دینی نظام تعلیم ختم ہو جائے. جو یورپ امریکہ اور یہود و نصارہ کہیں اسٹیٹ آف پاکستان اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو جو آرڈر بھی آئے امریکہ سے اسی کا نظام وہ بنائیں، اسی پہ اس ملک کو سیکولر چلائیں. دا خو یو مولانا سمیع الله زرداری چې دی زرداری د تاریخ نه خبرې د پیپل پارټۍ د لیډر د به د کراچۍ په یو هوټل کې بار د سینما ټکټونه تقسیمول، په کالج کې به وی سی آر ایښی او 5 روپۍ ټکټ به اخیستو، خلک به هلته کې چایخانې ته کالج والا راوستل. اوس هغه د دې ملک سربراه مملکت ته سوچ وکړئ، دا هم زموږ په قوم کې شته دی. دا خو ما یو مثال هسې ذهن ته رالو. نو الله تعالی څوک کارون جوړ کړي لکه دا لوی لوی سټې دا سیاستدانان او د کارون او د فرعون غوندې او د حامان غوندې تکبر کې خوځي را خوځي. غریب سړي ته لاس ملاول خو پرېږده چې لس ځله بیا په ډیټولو صابون غریب سړي سره چې لاس او غاړه ورکړي بیا دا سیاستدانه لیډران بیا لاسونه وینځي چې یاره چېرته کرونا مو نه شي چېرته بل څه مو نه شي. اعتقاد ایمان د الله رب العزت په ذات کم دی، په دولت او فرعوني طاقتونو او فوجونه او ځان نه چار چاپېر دفاعي نظام قایم کول په هغې زیات یقین دی. لکه دې مولانا صاحب تاسو ته وویل چې په دې خطه پرویز خټک هم پرویز مشرف هم تیر شوی و، هغه سره د هغه څومره خرابه ځای مو. تاسو زمونږ والد صاحب ستاسو روحاني والد قائد جمعیت شہید اسلام شہید دفاع پاکستان کونسل شہید جامعہ دارالعلوم حقانیہ و فرزند امیر المومنین فی الحدیث شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزو، هغه عظیم ستوری حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شهید و چې مشرف ته سود له ګریوان ته لاس اچولی و او په جهازونو په سفرو کې سمیع الحق صاحب ځان سره بولم د سره د افغانستان او د امارت اسلامي او د طالبانو په حواله څه خبرې کومه. یقین وکړه چې مولانا صاحب وی چې زما په خبرو به داسې اوچتېدو راخلاصېدو دا سر به اجاز کې چت سره لګېدلو، هره خبره به زما پې بده لګېدله. نن هغه فرعون چېرته لاړلو؟ دا هم د پاکستان آرمي او د فوج د هغه خاندان د شکریه ادا کوي چې هغه په عزت راوستو کراچۍ کې چا د قبر ځای ورکولو. کنی د پاکستان عدالتونو خو هغه ته دا ویلي چې مړم شي نو څو ځله به لټکاووی په ډي چوک کې. نو دا په علماو په اسلام هغه ټوپې کولې. مونږ په اسمبلی کې 2002 کې زه خپل ایم این اے وم د نوخار نه د جنرال نصیر الله بابر پیپل پارټۍ لیډر هغه مقابله کې تاسو خلکو د ضلع نوخار کامیاب کړی وم. اس قدم ته یې نه پرېښودلو. لال مسجد باندې چې کوم هغه مظالم وکړل، آئین و قانون هغه څو ځله مات کو په مرکز او په صوبو په دغه کې، او بیا چې د ملک د سربراهۍ نه ختم شلو نو الله تعالی یو لوی بیمارو مصیبتونو کې مبتلا آخري دا 10 کاله کو څومره په دوبۍ کې تیر کړل. او بیا عبرتناک انجام د متکبرین او طاقتورو خلکو چې فرعون سره کوم خلک ځان دغه کوي چې سای ختله په دوبۍ په هسپتال کې
نو ورسره چې کوم اولاد د پاره انسان حرام حلال جمع کی چې دا اولاد د سبا مزیو کی هغه هم ورسره اولاد هم ورسره په سر نو او کور بی بي هم ورسره نه وه هغه په امریکا کې ناستو زوی او ښځی چې وفات شو هغې نه پس اطلاع په جهاز کې رالو دوبۍ ته او دوبۍ نه نو مقصد دا دی چې په قرآن سنت حدیث په علم او په علماء په دې دستار او قربانو شهادتونو فخر کوي خدا صدارتونه وزارت عظما او دا په کلو کې بند محلاتو کې خانی و نوابی یہ سب اس اللہ کی زمین پہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے دا ہر سب پاتشی آباد ہوئی 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں